په دې وجه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه خلکو خلاف د جهاد اعلان وکړو چې د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر علیه السلام وفات شو مسلمانانو کې تفریقه پیدا شوه ډلې پکې پیدا شوې بعضې مسلمانان هغوی خو مرتد شو اسلام یې پرېښودو د دین نه واپس شو بعضې هغه مسلمانانو چې کله پیغمبر علیه السلام وفات شو هغوی د زکات نه انکار وکړو وی زکات به موږ صرف پیغمبر علیه السلام ته ورکو ځکه هغه د الله رسولو او په مونږ باندې حق و چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړو د بل چا په مونږ باندې حق نشته چې زموږ نه څوک زکات وصول کړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته دا مسله وښودله چې زکات دا د پیغمبر حق نه دی دا د الله حق دی زکات د الله حکم دی څنګه چې د پیغمبر علیه السلام په موجودګۍ کې په تاسو باندې زکات فرض و اوس چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړو بیا هم په تاسو زکات فرض دی او حضرت ابوبکر اعلان وکړو وی د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چې بچا یو اوښ په زکات کې ورکو او هغه اوښ سره به یو رسی هم په زکات کې ورکوله وی که په دې زمانه کې هغه صرف اوښ په زکات کې ورکوي او هغه رسی ته نه ایساروي نو زه به د هغه خلاف هم جهاد کوم ځکه دی په دین کې کمی راولي دی په شریعت کې کموالی راولي او دا هغه دین دی چې موږ پیغمبر علیه السلام سره وعده کړی ده چې یا رسول الله ستاسو د دنیا نه د تلو نه پس موږ به دا دین محفوظ ساتو او پیغمبر علیه السلام چې کله وفات کېدو نو ډیر زیات د اطمینان په حالت کې و ځکه پیغمبر علیه السلام د ځان نه وروستو داسې صحابه کرام پرېښودل چې هغوی خپله وینه توی کړه خو په هغه دین باندې څه قسمه کمی کوتاهی برداشت نه کو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د سحر په موس کې د یو مجوسی غلام د لاس نه شهید شو اگر چې هغه وخت کې امیر المؤمنون لس کاله حکومت په مسلمانانو باندې کړو خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اسلام د پاره او د شریعت د پاره اگر چې هغه وخت د ټولی دنیا د مسلمانانو بادشاهو د سحر په موس کې د یو مجوسی غلام د لاس هغه شهید شو او خوب یې ولیدو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې زه د شپې اوده یم یو مرغۍ د اسمان نه راکوزه شوه او هغې زما په دې تشي باندې ټونګې ولګولې او د دې ځای نه وینه روانه شوه او دا خوب صرف خپل زوی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ما ته بیان کړو وی ماله به الله تعالی شهادت راکوي دا د الله تعالی نه زما امید دی او چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د امامت دپاره مخکې شو هغه مجوسی غلام پیروز هغه په هغه منبر او محراب کې ځان له د مخکې نه ځای کړو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله هم د موز ابتدا وکړه سورې فاتحه شروع کړه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم هغه راووتو او هغه نیزه چې هغې په زهرو کې زهریله کړې وه په زهرو کې جوړه کړې وه د زهرو اوبې ورله ورکړې وې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه باندې حمله وکړه په هغه ځای باندې چې په کم ځای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خوب لیدلو 3 گزارې پې وکړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهید شو اگر چې د پیغمبر علیه السلام د دین دپاره د یو داسې صحابي چې په هغه وخت کې د هغه حیثیت د امیر المؤمنین او د ټولو د مسلمانانو بادشاهو خپله وینه توی کړه د پیغمبر علیه السلام دین محفوظ کو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې دننه موجود دی دشمنانو د ټول کور نه محاصره وکړه او څو ورځې هغه د کور نه بهر نه دی راوتی دننه به هم څوک نه پرېښودل دننه چې د هغه کوم خاندان والا کسان موجود هغوی به بهر هم نه را پرېښودل د خوراک دپاره هم چاته اجازت نو په دې وخت کې د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه صرف او صرف یو کارو د الله تعالی د قرآن د هغې تلاوت به کو هر ټیم به په تلاوت کې مشغول او مصروف و چې کله به د مونځ ټیم پوره شي مونځ به وکړو بیا به قرآن ته کېناستو او چې کله هغه خوارجو هغوی دا محسوس کړه چې اوس زمونږ د دې محاصرې مونږ ته څه فایده نه میلاویږي هغوی په خپله کې مشوره وکړه وی تر څو چې مونږ کور ته د پسې دننه تلي نه یو مونږ پې حمله نه ده کړې مونږ خپل مقصد کې نشو کامیابېدی او هغوی اراده وکړه او چې کله هغوی د حضرت عثمان رضی الله عنه کور ته رادننه شو د قتل لپاره په دې وخت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره خواته صرف یو وینځه موجود وه هغې د حضرت عثمان رضی الله عنه د هغه د بچ کولو دپاره او د هغه د دفاع دپاره خپل لاسونه دواړه خواره کړل هغه خوارجو د هغې په لاس باندې په توره باندې حمله وکړه ګوتې یې ترېنه کټ کړه او دواړه لاسونه یې ترېنه هم کټ کړل او د هغې نه پسې حمله وکړه په حضرت عثمان رضی الله عنه باندې او مخامخ هغه ته قرآن کریم پروت او د دې آیت تلاوت یې کو صبغة الله ومن احسن من الله صبغه
چې دا مسلمانان د الله په رنگ کې رنگ شوي دي او د الله د رنگ نه ښکلی رنگ په دنیا کې بل نشته. او د دې آیت د تلاوت په دوران کې پې هغوی حمله وکړه. حضرت عثمان رضی الله عنه هغه شهید شو او د حضرت عثمان رضی الله عنه د بدن هغه وینه په قرآن کریم په هغه صفحه باندې او په هغه نسخو باندې پرېوته او هغه قرآن کریم اوس هم محفوظ دی او هغه در قیامته پورې د ټولو مسلمانانو دپاره یو دلیل دی چې دا د مسلمانانو د بادشاه وینه په دې قرآن باندې پرته ده. خپله وینه د بدن په قرآن باندې توی کړې ده او د پیغمبر علیه السلام په دین او په شریعت کې کمی کوتاهی نه دی برداشت کړی. پیغمبر علیه السلام په دین او شریعت کې کمی او زیاتې نه دی راوستی ځکه چې پیغمبر علیه السلام سره واده کړی وه. او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله اعلان وکړو ملګرو ورته وویل چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ډیر په ظالمانه طریقې سره شهید شوی دی مونږ به د دې بدله اخلو. خو هغه وخت کې ماحول داسې نو چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د هغه د قتل بدلې اخیستې وه په دې وجه د هغه خلاف هم خلک راپاڅېدل. او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د سحر د مونځ د امامت دپاره را روان دی په کوفه کې او حالات د مسلمانانو دومره خراب شو چې حضرت علی رضی الله عنه مدینه منوره پرېښوده او کوفې ته لاړو. هلته کې د اسلام دارالخلافه جوړه کړه. د اسلام دارالحکومت د مدینې منورې نه کوفې ته لاړو د دې دپاره چې دا فتنه لږه ختمه شي. خوارج ورته هغه ځای کې د جومات خواته پټ شوي وو چې کله حضرت علی رضی الله عنه د امامت دپاره د خپل کور نه راووته د سحر د مونځ دپاره چې تیاره وه او لږه لږه رڼایي راخوره شوې وه. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ورپسې رستو را روانو او هغه دوه کسان هغوی په حضرت علی رضی الله عنه باندې په تیاره کې حمله وکړه او شهید یې کړو. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما صرف په تیاره کې د تورې یو پړک وکتو چې یو کس په بل کس باندې حمله وکړه او ما ته دا پته نه وه چې زما په پلار باندې حمله وشوه. او زه چې کله راورسېدم ما را منډه کړه حضرت علی رضی الله عنه پروت دی او شهید شوی دی. د پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو دا د هغې نمونه ده مونږ ته چې پیغمبر علیه السلام ورته په خپل ژوند کې د استقامت او په دین باندې د ادرېدو کومه نمونه پرېښودې وه په هغې باندې عمل کړی دی. او هم د دې خلکو په باره کې الله تعالی اعلان کوي چې چا یو ځل دا دعوه وکړه چې الله زمونږ رب دی او اسلام زمونږ دین دی او بیا په دې باندې صحیح طریقې سره استقامت اختیار کو د دې نه واپس نشو الله تعالی د هغې په باره کې اعلان کوي چې د مرګ په وخت کې کله چې دی د دنیا نه منتقل کیږي فرشتې ورته زیری ورکوي. دا زیری ورته ورکوي چې تاسو نه په دنیا کې څه پاتې شو د هغې په باره کې هم څه غم او فکر مه کوئ. تاسو دپاره چې په آخرت کې سره روان دي هغې په باره کې هم څه سوچ او فکر مه کوئ. او دا زیری ورته ورکوي چې ستاسو دپاره د الله تعالی د طرف نه مهمان نوازي را روانه ده. تاسو د الله تعالی ملمانه یئ تاسو د الله دربار ته روان یئ. په دې وجه الله تعالی فرمایي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. او بیا ورته هغه فرشتې دا خبره هم کوي نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره چې څنګه په دنیا کې موږ ستاسو ملګري وو په هر میدان کې تاسو سره ولاړو په هر ځای کې هم ستاسو ملګرتیا کوله دا ملګرتیا ختمه شوې نه ده. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره په آخرت کې به مونږ تاسو سره یو تر دې پورې چې تاسو مونږ جنت ته داخل کو. او چې کله تاسو جنت ته داخل شئ ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. چې کله یو ځل یو مسلمان جنت ته داخل شو الله تعالی فرمایي چې په دې جنت کې بیا هغه څه دي چې د انسان په زړه کې راځي دی چې د کوم څیز تصور هم په زړه کې راولي په خولې باندې به هم نه راوستې. په روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د یو جنتی به څه څیز ته زړه وشي د ده په زړه کې به صرف تصور پیدا شي چې ما ته دا خوراک حاضر شو نو ډېر خوند به وکړي او دا زما ډېر خوښ دی او په خولې به د هغې تذکره د نی کړي الله تعالی به فرشتو ته ډایرکټ حکم وکړي او هغه څیز چې د ده په زړه کې او تصور کې تیر شوی هغه به ده ته بلکل مخامخ حاضر شي. دی چې هغه نعمتونو ته وګوري هغه خوراک ته وګوري چې ما خو د دې تذکره چاته نه ده کړې صرف په زړه کې زما تصور پیدا شو نو هغه وخت کې به د الله تعالی تسبیح بیان کی سبحانک اللهم او الحمد لله رب العالمین چې دا هغه زما د پروردګار د طرف نه راغی چې هغه زما په زړه باندې موقف دی. ځکه دا فرشته خو زما د زړه نه خبر دا خو صرف زما خبرې اوري خو دا خوراک چې ما ته حاضر شو دا د دې خبرې دلیل دی چې زما د زړه هغه خواهش هغه عرش ته ورسېد او خدای زما په زړه پوه شو او دا خوراک یې راولېږو.
نو په دې وجه الله تعالی فرمای ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. په دې جنت کې هغه څه دي چې تاسو په زړه کې راځي چې تاسو د هغې مطالبه کوئ هغه ستاسو خوښ نزلا من غفور الرحیم. او دا د الله تعالی د طرف نه د دې مسلمان دپاره چې ټول عمر د الله تعالی په دین باندې تیر کړی دی دا د ده لپاره د الله تعالی د طرف نه یو نعمت دی. الله تعالی دې مونږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.